जी वेलकम बैक टू द शो प्रोग्राम के टोल उता यौ सल बया हरकले कोमा खकतुनको प्रोग्राम पदे बरखा के बा मुंग सरा नन्ना चे दे गडुन कई दमुंगा सहाफी मलगरे साजिद टक्कर से मुंग सरा मौजूद दे हरकले कोम साजिद टक्कर से तस्ता डेरा मन नाज़किया मेहरबानी खुशहाल हो शुक्र दे बिल्कुल अजम चे कतुनको तबाहुम काफी देर नॉलेज और दागे इंफॉर्मेशन के इजाफा होशी दके चे टक्कर से ढेर ज्यादा मालूमात लरी दगा मालूमात खो बिल्कुल सगे तासु نو نن سبا د دنیا د جهتونو مختلف قسمه د اشکال داسې بدل شوي د ژوند چې معلومات یو مطلب چې یو بټنې ته راټول شوي دي نو پخوا به خلک بلها لکه چې ریسرچ پې کو تحقیقات پې کو نو هغوی به بلها ستړې زیارونو مطلب چې مجاهدې کولې نن سبا ډېر اسان شوي دي خو بهرحال زه وختي راغلم تاسو ماشاءالله پروګرام کو نو مارننګ شو یو بل مطلب چې شیپ کې د اوس که نه یو بل شکل کې د ارشاد صاحب چې کومې تجزیې دي نو هغه خو مونږ ډېر زیاتې مس کوو ځکه چې ارشاد صاحب خو ماشاءالله یو پوره بلها د هغوی تجربه ده دا چې کوم زمونږ د برخه ده انشاءالله العزیز دا به هفته کې یو وارې کوو که تاسو وګورئ نو زمونږ په دې سیمو کې بلکې د نړۍ په هر ځای کې بعضې ټکي داسې وي بعضې الفاظ داسې چې خلک استعمالوي خو هغه غلط العام غوندې وي یا هغه خلک وي یو شانتې د هغې مطلب بل شانتې وي یا مطلب بل شانتې وي هغوی بل څه دپاره استعمالي یا بیا دا ده چې لکه د هر ځای خپل نوم موسوم وي په یو نوم سره لکه ستاسو زکیه نوم دی ټیک شو نو د زکیه به څه معنی وي څه مطلب به وي که نه او د هغې بیا په شخصیت باندې هم څه اثرات وي دغه شانتې زموږ چې څومره علاقې دي نو یوه هم بېنومه نشته د هغې څه نومونه دي نو دغه نوم ولې دی لکه مردان دی سوات دی صوابی دی پېښور دی کوهاټ دی خیبر دی مومند دي که نه لکه یا لاور دی کراچی د ملتان دی دا نومونه ولې دي د دې پر شا څه دي ټیک شو بیا مونږ خو یو راشه درشه اخوا لاړ شه دا خو ټیک شو لکه مطلب چې هغه فلو کې ټکي دي د پښتو بالکل جی بیا د سیزونو نومونه دي لکه کټوی ده کټی ده که نه او داسې دیوال دی او شپول دی او ګړونج دی او مطلب چې راشپیل دی مونږ اوس چې دی په ډومبي ځل باندې او دا داسې به ډېر ټکي واورو انشاءالله یا سپرلی دی نو سپرلي ته سپرلی وایي ولې ټیک شو یا مطلب چې مونږ بار بار دا وایو چې دا خو ډېر د داد وړ دی او دا دی اوس دلته ټیک شو دا جمله ټیک ده خو دا ټکې په ویلو کې غلط دی دا وړ دی په داسې دا ټکي به مونږ ګورو یا باید ټکی دی چې ډېر زیات د هغې استعمال دی یا مونږ په ویلو کې لحاظه وایو یا فبها وایو نو دا څنګه دا ټکي راغلی دي ټیک شو که نه لکه یا مونږ وایو چې تماس ونیسه دا تماس آیا د پښتو ټکی دی که نه دی ارتباط ورسره مطلب چې ونیسه نو یا اړیکه ټینګه که که نه نو دا ټکي څنګه د دې استعمال راغلی دی او لکه د دې پر شا دي څه د دې پس منظر څه دی نو داسې به مونږ یوه برخه به زمونږ وي چې هغې ته به مونږ انشاءالله ټکي په ټکي وایو او ټکي په ټکي او پکې ټکي ګورو او ټکي په ټکي به د هغې چې کوم دی نو عملیات کوو د هغې به اپریشن کوو نو په کار ته زه وایم چې څومره هم زموږ کتونکي دي هغوی ته به هم ډېره زیاته زه وایم چې دې نه معلومات ترلاسه شي ځکه چې نن سبا ګورې ټکر صاحب مونږ پښتو هغه شانتې نه وایو هغه ورډنګز مطلب زموږ عام معمول کې چې مونږ کم روزمره زموږ کم ټکي استعمالېږي هغه ګډ وډي که نه مطلب اردو پښتو بیا انګلیش ټول مکس شوي دي لکه څو ورځې پهله مونږ پروګرام کې ډسکشن کولو چا ویلي چې ټلیفون ته پښتو کې غږ مزه وایي او یقین وکړئ چې مطلب اوسه پورې د فریج که تاسو وګورئ هغې ته یخجال وایي او مونږ دا نه استعمالوو ښه دا ګورئ دا ډېره ښه خبره ده پښتو ډېره غني ژبه ده ډېره مطلب چې د دې جیبونه د هر څه نه ډک دي ډېره مطلب مالداره ژبه ده هره ژبه د دنیا چې څه وي ځکه چې د هغې پر شا یو تهذیب وي یو قام وي یو حالات وي د هغې د وجې نه خلکو چې کوم دی نو د کلام شروع کړی وي تکلم کوي که نه د حالاتو لاندې تاسو دا وګورئ که نه چې کوم دا جذبات وي دا احساسات وي دا ډېره هم وي ځکه چې دا د ټکو بنا ګرځي د ټکو ټول لکه اوس چاته بد رد ویله یا خندا کوله دا خو داسې نه کیږي که نه خو تاسو به یو خبره کوئ نو زه به خاندم ټیک شو یا تاسو که ماته څه بد رد وایئ یا غوسه کیږئ نو زما اکسپریشنز به داسې یا به زه خبره داسې کوم نو د انسان دا ناسته پاسته کړه وړه نه دي
دا ډېر اهم دي جی لکه ارکیالو دا چې کوم ماهر عمرانیات دي نو څومره چې دا تهذیبونه دي نو په دې کې د انسان دا کړه وړه ډېر د ژبې هم د دې نه جوړې شوي دي صحیح خو تاسو خبره کوله چې لکه ټکي ګوره اوس یو متل دی دا ډېره زیاته یو قامي پنګه ده د دانش پنګه ده د پوهې پنګه ده د یو قام چې دا قام څومره هوښیار دی نو دومره به د ده متلې هغه فل آف نالج وي او فل آف مطلب چې پالز اینډ ډایمنډز د هغې کې به داسې وي چې سړی ویږي نه دی کې هیرې دي جواهرات دي لکه یو متل سړی ووایي نو هغه ته ټول تصویر چې کوم دی نو هغه ښکاره شي پوره د دې خو چې مطلب پوره ریسرچ شوی وي بیا آینه پس چې دی دا متلونه راغلي په دې باندې ټکر صاحب مزید خبرې ترې کوو خو موږ سره یو کالر دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دی موږ سره زه جاوید خبرې کوم ته خبره جی جاوید صاحب څنګه تاسو ښه زه ساجد صاحب تاسو کوم چې ټکر سبا کې شو یہ بار یو ګرم ورځ ټکر جنگ به ماشين چلیږي څه مطلب څه مسله شو یا جنگ شو به نه ٹھیک ٹھیک بالکل हाँ जी टक्कर के वाक़या شو सब आगे शो मतलब हाँ जी बिल्कुल जावेद साहब मूंग बिल्कुल दा वाक़या था उस तफसीली बयान को का प्रोफेसर से इजाजत हुई और वो टेम राखी सही ډیر مننه ستاسو ها ټکر صاحب نو ټکی پټکی نن به موږ څه پدې کې ډسکس ټکی پټکی نن خو ما دوه درې څلور ټکی داسې ځان تقدیلي و چې په دې باندې موږ باسو کو په هغې کې لومبی چونکې ښکلې آغاز پکاري یو خشته غوندې دا اوس ټکي دی که نه ښکلی خشته ښایسته دا بیا په علاقو پسې وي زموږ د اشنغر سیمې خلک دوی خشته وایي او ډېر ښه په سړي لګي څوک ښایسته وایي څوک ښکلی وایي بالکل جی نو سوات دی سوات ډېر خشته دی یو ډېر مطلب چې یو ځانګوټی ده د پوره تهذیبونو او په هغې کې بلها لکه تاریخي چې کوم آثار دي هغه هلته اوس هم دی او مطلب که هلته څومره د په دې علاقه باندې څومره لوی لوی تهذیبونه تېر شوي نو د هغوی څه ناڅه آثار په سوات کې شته او هغه باقیات په سوات کې دي نو د دغې وجه ما چې نن سوات باندې بحث وکړو چې دا نوم څنګه جوړ شوی دی او بیا عامو ټکو کې ول ټکې په دې باندې لږ بحث وکړو یا باید ټکی شو داسې بار ورځ مونږ یو یا دوه ټکي خو نن چون کې داسې تعارفي غوندې پروګرام دی نو ډېر ډیټیل سره نه بیا به د هر ټکي پر شا چې کوم دی نو انشاءالله العزیز چې په هغې پسې به یو قیسې وي د هغې به یو واقعه به وي هلته هغه به مونږ ته پوره کوشش په دا کوو بل په دې کې به زمونږ دا کتونکي هم ډېر زیات کردار لوبوي او که نه چې لکه مونږ کیدی شي دوی زمونږ کرکشن هم کولی شي د هغې نه به معلوماتو کې اضافه کیږي دا به زمونږ یو ټو وے کمیونیکیشن وي د دوی سره ټلیفون به دوی کوي موږ سره به خبرې کوي یو بل کالر دی ټکر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څوک دی موږ سره جادینا نصر جی څنګه یې تاسو ښه یې ټیک ټاک الحمدلله څه به ویل غواړئ پروګرام کې پروګرام کې خو زه میلمانه والا که سلام کوم او بیا ته نه دا یو تپوس ته ځم جی چې مونږ خو لکه دا اردو کې چې دلهن او دلها نو ټیک دی مونږ پښتو کې خو دلهن لا ناوې وایي جی د دلها دپاره یو ټکی زمونږ پښتو کې مونږ اوسه پورې زده نه کړه زما عمر تقریبا ډېر زیات شولو خو 50 کاله ورسېده خو دا دلها ټکی مو زده نه کړه اوسه پورې دلها له پښتو کې څه وایي صحیح ده پروګرام ګورئ ناصر صاحب دا مونږ ډسکس کوو ډېره مننه ستاسو جی ټکر صاحب دا خو یې ډېره د کار خبره وکړه که نه مطلب مونږ ته پته نشته دا ګوره دا داسې ده چې ګوره لکه باید چې زموږ سړي راپاسو د خپلو حقونو تپوس وکړي ماشاءالله د زنانو د حقونو ډېرې خبرې کېږي زموږ په ټولنه کې په ټوله نړۍ کې خو د سړو حقونه چې کوم دی نو په هغې باندې څوک نه وایي آن د لایټر موډ ناوې خو ماشاءالله ناوې خشتم وي او په ټول کلي کې مشهور هم وي خواښې نه پې ځان هم روکي چې ناوې خشتئ چې او د ښځې نه هم وي که نه داسې د ناوې خو ډېر دا کېږي په ملګري ناصر صاحب وویل چې د واده هلک ته څه وایي د دې په سوال کې خپل جواب وویو خو ده ته واده زلمی وي خو د دې لپاره خاص ټکی هغه شاوه دی او چې د چا واده وي او هغه تیار شي هغه د هغه سڼه سترګه وشي او هغه مطلب چې کمې د هغه لباس دی
دغه د وشي نو هغه ته شاوه وایي. دا د فارسي لفظ دی دا د پښتو ټکی دی خو بعضې ټکي داسې ځکه چې ما زیاتره اورېدلي زموږ افغانستان والا چې کوم تعلق لرونکي خلک دي هغوی وایي شاوه. دا داسې ده ګوره زموږ چونکې دا تګ راتګ ډېر شوی دی په دې به هم بحث کوو چې بعضې د فارسۍ نه ډېر ټکي مونږ اخیستي دي. بالکل یا بیا د پښتو ټکي هغه هم زموږ چې کومې ګاونډۍ ژبې دي نو هغې سره د دې هغه مکس اپ شوی دی یو بل کې اخکلي شوي دي. خو زیاتره چونکې دلته فارسي چونکې د مغولو حکومت تیر شوی دی لیکت پړت مطلب چې هغه زیاتره په فارسۍ کې شوی دی. فارسي یو مطلب چې د دربار ژبه وه هغې ته حکومتي ملاتړ ترلاسه و نو هغې ډېره وده کړې وه. نو زیاتره بیا تر ډېره وخته پورې د روزګار ژبه هم پاتې شوې ده. کومه ژبه چې د روزګار ژبه وي که نه ډېره زیاته وده کوي. ټیک شو. نو پښتو خو لکه مطلب چې یو ډېره غني ژبه ده یو ډېر پوره تاریخ لري خو چونکې د دربار ژبه نه ده پاتې شوې نو بعضې ټکي راغلي د فارسۍ نه په دې به انشاءالله العزیز کله موږ دغه کوو. بعضې ټکي داسې دي چې هغه د عربۍ نه راغلي دي په عربۍ کې نشته او دلته شته دی موږ سره هغې ته متروک ټکي وایي. نو دا شاوه چې کوم دی نو د هغې دپاره استعمالېږي. صحیح. نو بس تاسو کتل ناوې ته وایي دلهن ته وایي او دلها ته شاوه وایي. شاوه مطلب دا ټکې دی اوس عام کړی شي ځکه چې پښتو کې نه دلها ګورئ وختي تاسو وویل که نه دا ډېره ښه خبره وه چې جاز ته الوتکه وایي او فرج ته یخچال وایي. جی جی جی. یخچال خو غالبا د فارسۍ ټکی دی بالکل جی بلکې مرکب دی د فارسۍ. جی ضروري نه ده چې یو څیز بل چا جوړ کړی دی او ته د هغې له هغه شانتې ټکي که ستا ته تجربه کولی شي میدان ته یو ټکی راووله دا اوس مننه ټکی دی 20-30 کاله مخکې نه و بیا ورو عام شو خصوصا د سوشل میډیا سره د ریډوانو سره دا مننه ټکی دغه شو. دا بعضې ټکي داسې د وخت سره یي که نه نو لکه اوس زه اکثر دا خبره کوم یو واره به بیا وکړو چې اوس پښتنو چېرته د سمندر په غاړه وخت نه دی تیر کړی نو دوی ویل مې اوس پیژني یا شارک خو چونکې دوی هغه لیدلی نو دوی ورله نوم هم نشي ږدلی یا یو نوم دی چې هغه غټ مهي ته وایي هغې ته ناقه وایي. ناقه غټ مهي ته او غټ مهي ته. دې طرف ته راځو ساجد صاحب خو موږ سره دی یو بل کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک دی موږ سره؟ زمان الله خبرې کوم جی د سوات نه. جی امان الله صاحب څه به ویل غواړئ؟ زه خو جی دا ویل غواړم تاسو د ټکو خبرې کوئ که نه جی د پښتو کې ټاکر صاحب ناست دی اشناګر او زموږ د کلي سره تعلق دی. جی نو ما دا وی چې ډېر خلک وی چې روټۍ یا ډوډۍ نو ډوډۍ ته اصل کې پښتو کې ما چې ډوډۍ ته څه وی ډوډۍ صحیح ده. نو د دې تپوس کوم زه راته ووایم که تاسو به راته ووایئ که تاسو موږ سره خپل دا ایکسپیرینس شیر کول غواړئ تاسو شریک کړئ موږ سره. زه خو وایم پښتو کې لکه ډوډۍ ته ناغن ویلی شي. څه ویلی شي؟ ناغن. ها جی. څوک ټیکاله وي څوک متیزه وه څوک ټیکاله وي څوک ډوډۍ وي. خو دې ته ناکه ویلی شي تاسو ناکه ویلی؟ نه جي ما ناغن ووی. ناغن لکه ډېر خلک افغاني لباس کې ژبه کې استعمالېږي ناغن ویلی شي نو زموږ زبان دی پښتو افغاني نو موږ ناغن ویو ډوډۍ ته اصل کې. ها جی ها صحیح. ډېره مننه ستاسو امان الله صاحب. نور څه ویل غواړئ؟ مې چې دغه یو ټکي تپوس مې کوو چې تاسو څه ویلی کې. صحیح ده ډېره مننه ستاسو امان الله صاحب. دا زکیه دا به ډېر خوند وکړي مونږ به ډېره زده کړه وکړو ځکه چې خلک به ټلیفون کوي ټک یو ټکی نه دی دې پر شا بلها ارسوي. مان الله صاحب ویل چې ناغن ورته وایي څوک ورته نان وایي خو ډوډۍ خو یو ډېر اهم شی دی او ډېر خوږ شی دی څوک هر څه وایي خو یو خو ډوډۍ وي که نه په تنور چې پخه شي یا په تبخي باندې دغه شي که نه یا پراټه وي لکه یو خاص تغی یو هغه سړی دسترخوان خور کی او په هغې باندې کینی نو دې ته بیا بلها لکه اوس زموږ پله پوخ کړی نه دی دې ته موږ انګولی وایو. زموږ دې ښار کې او پېښور کې او د دې په دې کلو کې دې ته بیا زیاتر خلک سالن وایي که نه لکه مطلب څوک ورته مونږ انګولی وایو سالن ورته وایي دغه شانتې خوړه ورته څوک وایي که نه لکه مختلف قسمه بلها ټکي دي نو دا
د علاقو د وجې دا د پښتو هغه مونږ چې وایو غني ژبه ده که نه دا د دې وجې ده چې په هر علاقه کې د هر یو څیز دپاره نوم دی خو لکه دا ښه ده چې د یو بل هغه تګ راتګ کېږي نو هر سړی پیژني که نه چې لکه اوس چینو ته مونږ چینی وایو ډېر خلک ورته بوره وایي او جی که نه لکه بوره بیا مونږ هغې ته وایو د پخ چې د اوړو نه وتی وي او سارو ته چې پکې بوتاوه کوي هغې ته مونږ بوره وایو که نه نو دا ګوره د دې ټکو سره بیا پوهه کې سیواوالی راځي زیاتوالی راځي که نه چې لکه څومره ویرایټي ده څومره لکه مطلب چې په هغې کې رنګونه ډېر دي خو مونږ اوسه پورې غور نه دی کړی ټکر صاحب دې ته مطلب کافي ډېر داسې لفظونه دي څنګه چې مطلب چمچ ته کاشوغه وایي او کاشوغه بالکل کاشوغه خو هغه څوک مطلب وایي نه که نه ښه څوک ورته سیپی وایي بیا سیپی مترادف الفاظ خو ټکر صاحب ټي وي دپاره څه داسې لفظ نشته که نه چې ټي وي ته مونږ څه وایو څنګه چې فرش ته یخجال وایو نه دا خبره ما یخ الماری هم ورته ویلی شي یخ الماری نه ګوره یو څیزه زه اکثر د خپلو بچو سره دا لوبه کوم که نه زه ورته یم چې سوچ ورکې په کوټه کې یا په برنډه کې پروت وي خلک پکې وره جوړوي فروټ پکې ږدي انګولې پکې ږدي شات پکې پراتی دا پکې پراتی که نه زه ورته یم دا څه دي وایي فرجه که نه ګوره لکه ته خو هغې له اوس نوم ورکولی شي که نه چې څه ورته وایي خو دا د دې نوم نه دی نوم هغه دی وختي مونږ خبره کوله چې یو څیز ما نه دی جوړ کړی نو زه هغې څنګه نوم ورکولی شم کله لکه اوس کمپیوټر دی خو وی کین ټرای وی کین میک ان ایفرټ تاسو یو داسې کوشش کول لکه اوس مونږ مننه ټکی دی یا نور داسې بلها ټکي دي مونږ سره چې هغه پښتو کې 50 کاله مخکې نو خو اوس رایج دي ځکه چې خلکو ومنل لکه اوس کتابتون دی یا مطلب چې پوهنځی دی یا مطلب چې لکه یونیورسټۍ ته مونږ وایو که نه چې لکه پانتون دی نو دا اوس خلکو ومنل دا خو مخکې نه و که نه نو دا چې کوم فعلي یا مصدري د هغې نه چې کوم نون ته راځې سمته نو دا په هغې طریقه چې جوړ شي که نه نو بیا ټیک وي ډېر زیات خوند کوي دا خبرې چې مطلب مونږ وایو که نه خو لکه 300 کاله مخکې خو فرج نه و که نه خو پښتو ژبه وه نو دا مونږ نشو ویلی چې ګینې یخچال د پښتو ټکی دی صحیح ټکر صاحب را به شو ما خپل تاسو چې کوم ټاپک چوز کړی سوات د دې تاریخ په هکله د سوات خو به انشاءالله العزیز چې نن بیا سې تعارف وکړو پیژنګلو به وکړو ځکه چې سوات څومره لویه علاقه ده څومره خشته علاقه ده څومره په دې کې زمونږ د بود مت چې کوم آثار دي اول ته چې کوم هغه تهذیب دا خلک راغلي ولې اول دا سړی سوچو کی کنه چونکې بود مت والا خلک ډېر د امن خلکو او ډېر د مینې او پیغام هغوی لره نو هغوی ګوره انتخاب هم د داسې ځای کړی دی چې هغه بې مثاله دی سوات دی که نه لکه بود مت والا خو د امن خلک دي د مینې خلک دي د دغې مذهب چې کوم هغه تعلیمات دي پخواني او اوسه پورې هغه خلک راځي دلته ګوري د سوات دا انتخاب هم دوی ځکه کړی چې دا ډېر ښایسته ځای او د دې د سیندونو اوبه ډېرې پاکې او ډېر ښکلې او د دې فضا ډېره مزیداره وه نو لکه ماهرین دا وایي چې یاره دا د سنسکرت دا چې کوم زموږ یوناني تاریخ دی هغه ځای کې چې د سوات کوم تاریخ لیکلی شوی دی که نه د دې ډېر ژور تاریخ دی ځکه چې اسکندر اعظم دغلته جنګونه کړي دي راغلی دی نو هغوی بیا تاریخ هم لیکلی دغه خلک په تاریخي توګه ډېر قابل او تکړه خلک دي اگر چې موږ خپله د یو کال مخکې خبره هم ایرئ که نه خو دغه خلک چې کوم دي دا تکړه دي دوی تاریخ ژوندی ساتلی دی نو هغوی وایي چې د دې زوړ نوم سواست و سواست صحیح دا مطلب چې صفا سپینو اوبو ته ویلی کېږي ښه جی خو ما خو اورېدلي ټکر صاحب چې د دې اودیانه وایي زوړ نوم بالکل دغې ته راځو بیا اودیانه هم چې کوم دی ریګوید کتابونه دي مختلف قسمه د تاریخ نو په هغې کې د دې ذکر کیږي د سوات او ډېر زیات ذکر کیږي بیا لکه اسکندر اعظم خو خو ډېر مخکې راغلی او بیا دلته مطلب چې بود مت واله راځي بیا د تاریخ هغه پیړۍ راځي او دلته زموږ یوسفزي چې کوم دی نو هغه قبیله هغه بیا په سوات کې میشته کیږي خو دا اوس دلته خلک پوهان دا وایي چې دا خلک ډېر مخکې نه دلته وو ځکه چې دلته موږ سره یو ټپه ده وایي سپوږمۍ کړنګ وهه راخیجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه
په دې به چېرته بحث کوو خو دا ډېر تفصیلي بحث غواړي زه ځکه نن وایم چې په دې ونه چې ځکه موږ حق ادا نه کړی شو د سوات ډېر لوی حق دی ډېره خشته علاقه ده بیا مطلب چې د والي سوات پورې د دې چې کوم تاریخ دی نو دا به موږ بیانول غواړو په دې چې د یو ټکي پر شا څه دي او کومو تهذیبونو کې د دې ذکر راغلی دی که د هندو تهذیب دی یا مطلب چې بیا ګریک دي یونانیان دي په هغې کې د دې ذکر راغلی دی نو دغه ټول به مونږ په دې کې بیا چې انګریزان دلته راغلي دي او د هغوی د طرفه بیا دې ته په کومه طریقه دغه شوي بیا چې زموږ لوی ستر خوشحال خټک بابا هغه سوات ته تللی دی او سواتنامه یې لیکلې ده نو په هغې کې هغوی سوات ته به کوم د دې ښایست ته به کوم نظر ګوري چې دا څومره ښکلی ځای دی څومره اهم ځای دی نو دغه موږ سره ډېره لویه حواله ده جی کو ګورو ټکر صاحب مطلب ښایسته خو ډېرې د پاکستان مطلب ډېرې مختلفې داسې سیمې ښایسته دي خو سوات خپل یو مطلب ښکلا لري که نه او دې ته زیاتره وایي دا هم ویل کېږي چې سوات ته د پاکستان سویزرلینډ هم ویلی شي بالکل لکه دا خو مونږ چونکې هغه یو تشبیه ورکوو که نه بس سوات دی او ښکلی دی که نه لکه دا خو مونږ چونکې مونږ هغه د دې ترشولډ سیوا کوو نو مونږ وایو چې بس دا سویټزرلینډ دی د سویټزرلینډ هم کیدای شي خشته وي خو مونږ هغه شانتې مینټیننس نه کوو که نه مونږ خو لکه لومبی زه ما ته موقع میلو شو سوات ته چکر له لاړ شم نو چې کومې ګوتۍ موتی دي او څه بوسخکې دي او یا ریپرز دي او یا څه دي او څه دي او بس هغه هم هلته غورځوم بیا راته دا احساس نه چې هلکه دا خو زما د ملک سویټزرلینډ دی د دې سویټزرلینډ کې هلته زه دا چل کولی شم سوال نه پیدا کېږي خو خپل سویټزرلینډ زما دی وایي خپله لور خور کړمیزه لکه مطلب چې خپل ځای مې دی خشته دی خو احساس یې را سره نشته نو تاسو نن سبا هلته یو نیر دی او د هغې حالت هغه خو د کتو دی دا د سوات مخ نشي کېدی بهرحال دغې طرف ته مونږ نه ځو خو صفایي پکار ده او بیا سوات غوندې ځای دی خو ډېره زیاته صفایي هغه چې ځکه چې مثال دی که نه نو چې ته مثال ورکوې نو هغه به مثالي وي مثال داسې وي چې هاته ودرې چې دا موډل دی ما سره نو که زه وایم چې سوات خشته دی نو سوات بیا په هر حواله دا خشته پکار دی دا ښکلی پکار دا صفا پکار دی د دې وږمې هم ښکلی پکار دي د دې شکل هم خشته پکار دی او د دې فضاګانې هم چې کوم دی نو ښکلی پکار هغه به څنګه مطلب هر څه موږ په حکومت باندې نه دی پرېښول پکار چې د خاص توجه ورکړي پاملرنه ورکړي ټیک ته د حکومت هم ذمهداریانې جوړېږي خو زموږ د خلکو هم ذمهداریانې جوړېږي څنګه چې ټکر صاحب ویلې چې ډېر زیات ګندونه موږ هلته کې واچو چېرته کې هم تاسو پکنیک ته ځئ خپل ګند تاسو د هغې دپاره چې کوم ځای مختص شوي تاسو هغه هلته کې رسوئ دی موږ سره یو کالر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته جی څوک دی موږ سره امجد خټک نوخار جی امجد خټک څنګه یې څنګه لږی صحت ښه دی ټیک بالکل ټیک ټاک نوخار موسم نن څنګه دی یاره وریځې خشته ښه زبردست یخني خو کمه شوې ده یخني خو یاره زه خو انجوی کوم سبا خبره ده چې موږ ته خو د هر څه نوي دي که نه زه خو انجوی کوم خپل ځان صحیح ښه امجد څه به وایې ټکر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام او ټکر صاحب نو سوال دا دی چې ټکر صاحب موږ خلک وایي هغلته کې یوټره نو که او دغه ځای کې یوټره نو که مخکې لاړ شه هلته بیا یوټره نو که که نه د یوټرن ته په پښتو کې څه وایي دې باندې صحیح او بل تاسو د سوات خبره وکړه که نه جی او دا حقیقت خبره ده چې 15 یار په دوبۍ کې ما سره سواتیان ملګري وو ټیک زمونږ چېرته سخته خبره خپل منځ کې نه وه راغلي ټیک لکه هغه دومره پاسته خلک د هغې نه علاوه هم چې مونږ کوم کتلي که نه جی او نه چېرته د سوات د سړي د خولې نه ما دا اورېدلي چې یاره زمونږ په کلي کې یا مو دښمني ده او یا مو چا سره جګړه کړي یا ښه یا بد که نه لکه د سوات د خلکو چې څومره تعریف وکړي هغه به کم وي بالکل بالکل دې خبرې کې څه شک نشته ځکه چې موږ وګورو ذهني لحاظ سره کافي ترقي یافته خلک دي دا ګوره دا د فضا څنګه خټک صاحب ویل دا د ماحول د فضا هم یو اثر وي چونکې د سوات فضا خشته ده ښکلې ده صفا ده نو هغه په ذهن باندې یو قسم لا هغه یو خوشګوار اثر وي ګوره لکه د ښار خلک په زیاتره داسې د پجمور دا غوندې وي داسې که نه د هغوی
اکثر غوسم پکې ډېره زیاته وي که نه لکه مطلب دا د لوګو د وجې د شور د وجې او هغه نفسیاتي طور انسان دا وګورئ مطلب د ښار مطلب دا کورونه او دا کوڅې کافي تنګې تنګې که نه ټکر صاحب واقعي دا خبره رښتیا ده کتونکو پروګرام سلسله مخکې بوځو خو موږ سره اوس وخت شوی بریک زو طرف ته بیا واپس راځو جی کتونکو پروګرام کې یو ځلې بیا هرکلی کوم تاسو ته ټولو ته چېرته کې هم مونږ کتلی کیږو چاهے پاکستان کې دننه دي یا پاکستان نه بهر مسافر روڼ خویندې مونږ ګوري ټول ته یو ځل بیا هر سهار نوې سهار کې هرکلی کومه پروګرام کې مونږ چې کوم سیګمنټ ټکی په ټکی ډېرې زیاتې خوندورې خبرې وشوې ډېر زیات زه چې معلومات هم ترلاسه شو ټکر صاحب نه او څنګه چې زموږ کالرز پوښتنه وکړه یو ټرن او یو بل لفظ هغه څه لفظ و ټکر صاحب هغې جاوید صاحب ټلیفون کړی څوک ملګری و چې د ټکر تاریخ بیان کړی واقعا نو دا به چېرته انشاءالله بالکل هغه بیا موږ راتلونکو پروګرامونو کې بیا خامخا ډسکس کوو اوس چې نن اوس بل سیګمنټ دی موږ سره په دې کې به ټکر صاحب موږ سره شریکوي یو کیسه څنګه کیسه وایي ټکر صاحب کیسې خو خوندورې مزیدارې جی and I love stories زما خپله خوښي ها جی یو وارې بیا وامه زکیه چې زموږ د دې زه چې کله انشاءالله العزیز راځم نو په هغه ورځ په کوشش دا کوم چې یاره کم 15 برخې دي په هغې کې دا ټکي په ټکي په دې کې یو څو ټکي مونږ ملګرو سره کتونکو سره شریک کو بیا به د تاریخ په آینه کې زموږ یو برخه وي تاریخ آینه به داسې وي چې لکه زموږ کم تاریخي ځایونه دي د هغې به لږ داسې بحث کوو صحیح د دې هسټري به تاسو د دې تاریخ بیا پکې سوشل سپاټ سوشل میډیا نن سبا یو ډېر لوی حقیقت دی او لکه یو ډېر پوره ګرد نړۍ نه خپېره چاپېره کړي دي انکار ته نشي کېدی بل ها ښه اړخونه هم شته دی نو له بد امرغه یو منفي او د هغې هم شته دی نو په دې به هم داسې بحث کوو بیا د نن قیصه صحیح دا یو خوندوره برخه ده نو په دې به دغه کوو او بله پنځمه به وي زموږ سره یو ګل ماما څه وایي یو کرکټر دی یو کردار دی یو سړی دی هغه ډېر مینهناک دی خو ډېر غوسهناک هم دی او هغه یو عام سړی دی خو د هغه چونکې د ژوند تجربه شته دی هغه هر څه ګوري نو دغه عام سړی چې دته موقع نه میلاویږي دی ډېر څه ویل غواړي او خپل یو پیغام رسول غواړي اعلی چارواکو ته نو دغه به مونږ انشاءالله العزیز د دغې خلکو دغه خبرې د ګل ماما په خوله اعلی چارواکو ته رسو خو اوس راځو تاسو خبره وکړه چې د نن قیصه سټوري ټیلنګ ځکه ډېر یو مطلب چې یو اهم ټول پاتې شوی دی په نړۍ کې دا اوس خو رسنۍ دي سوشل میډیا د ټي وي دی چینلې دي او مطلب چې اخبارونه دي ریډیوګان دي میګزینز دي بکس دي د دې نه مخکې کله چې پرنټینګ پریس نو لیکل زده کول مطلب چې نو چا که نه زده کړي نو د دې نه وړاندې به خلکو یو بل ته حالات چې کوم دی تاریخ هغه د قصو په شکل کې پر مخ تلو دی ته سټوري ټیلنګ وایي او دا یو ډېر یو آرټ دی یا یو هنر دی او دا په مختلفو شیپس کې دا په دربار کې هم دا به د کلي یو وایز مین یو هوښیار سړی هغه به ناست یو ټایم به هغه نه به خلکو قصې اورېدې نیاګانو به نوسو ته کولې خو له بد امرغه چونکې وخت بدل شوی دی نو موږ لکه ډېر شیان موږ نه لاړل که نه که منګي لاړل ګړونجونه لاړل دونکاچې لاړې تونۍ لاړې نو ورسره که کړکړي لاړل په کویانو چې به وو ګودرونه لاړل نو ورسره څه بیا د کور دننه داسې کړکړي تپوس کولی شم ټکر صاحب چې داسې د کوی د پاس چې وي او تاویږي چې اوبه چې پرې وباسي او نو هغې ته کړکړی وایي اسان وګوره چرخي ده که نه لکه دا یو انوینشن دی یو ایجاد دی انسان د ځان دپاره کړو ځکه چې سړی 2 سیره یا 3 سیره بالټې د 10 میټره نه یا غزه نه یا فوټه نه روجتي خو ملا یې ماتېږي که نه او تر څو به ملا او بیا د اوبو کارونه دا خو زنانو به کول د هغې د بیا کړکړی شو چې اساني وي لکه ګوره فزیکس دی که نه فزیکس څه شی دی خو د مادې او د انرژي تعلق دی ټیک شو بهرحال قیسې طرف ته راځو کسی طرف ته راځو ټکر صاحب یو بل کالر شامل و پروګرام کې السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک دی موږ سره
جی محمد الله خبرې کوم سعودي عرب نه دي. خاجي څنګه یې تاسو مسافري مخه تېرېږي؟ خیر دی جی الحمدلله الله احسان دی. خاجي څه به ویل غواړئ پروګرام کې؟ ما خو خیر پروګرام داسې لا نه و کتلی خو بس نمبر مې مشو کوم چې څه پروګرام چلېږي. خاجي ارجاو صحیح، ډېره مننه ستاسو د کال کولو، خپل ډېر زیات خیال ساتئ. جی ټکر صاحب نو مونږه خبره کوله چې د کیسې قیسې چې نیاګانو به نوسو ته کورې خو هغه شی ورو ورو ختم شه بالکل که نه لکه مطلب فیسبوک راغی او ټویټر دی او موبایلونه دي او لیپټاپ دي او لکه که نه جی نو دغه هم ښه دی د دې انکار نه دی پکار خو د خپل تاریخ سره یو پیوستون پکاري جی په دې به راتلونکي وخت کې مونږ خبرې کوو چې زموږ د سکون غارت کېدو یوه وجه دا هم ده چې کم زموږ روایتي مصروفیات و هغه مونږ پرېښي دي ختم کړي که نه دغه مونږ دې ته بد وایو او که څه وایو خو دا زموږ په مافي ضمیر کې زموږ په خټه کې ښکلي شوي شیان دي نو د دې نه داسې ناڅاپي ځان راویستل یو خلا جوړېږي یوه خلا ته بیا په څه باندې پوره کې آیا هغه شی د هغې نه ملبدل کېدی شي او که نه شي کېدی نو دغه یو کوشش دی چې مونږه قیسې ژوندی کړو لکه هر سړی ستړی دی هر سړی مایوسه ښکاري په ټولنه کې مسلې دوره دي مخکې خو به زه یو عجیبه لکه چا به چا سر نه لګېده دشمنۍ به وي نو څه مسله به وه که نه اوس خو هر طرف ته مسله ده په گاډي کې هم سړی ځي نو د کرایه ورسره غمي چې نن خو په لس کم 100 روپۍ تلې مه سبا له په 1.5 سل ځم که نه هېڅ پته نه لګي د وړو تروړه مې په 2 راوړې ده چې پدلې سبا له په 100 راوړم غوړي نن ډبې په دی او سبا له په سوی که نه یو کنټینیوس ټینشن دی نو ګورې دا شیان سړی د ډپریشن نه وباسي نو په دې دا به یو کوشش چې مونږ یو قیسه وکړو بل داسې قیسه به نه چې ګینې مطلب مونږ بس یو قیسه وکړو یو ټایم ځکه دا ډېر قیمتي ټایم دی زموږ د کتونکو هم زموږ د چینل هم نو دا به انشاءالله داسې یو ریلیونټ قیسه وي چې د دې یو لینک وي دا یو قیسه به شروع کم ګینې قیسه مونږ دی یو بیا خبرې مونږ دی ځکه یا یو باچا و ډېر ښه سړی و باچایان خو ښه وي نو هغه داسې ناجوړه شه د هغه حکیمان طبیبان ډاکټران سوره د هغه هر څه رالل او هر چا وکتو لکه مطلب باچا صاحب چې کوم دی نو بس ټیک نه دی او ډاکټران حکیمان ټول حیران دي چې د باچا صاحب نبض یو داسې شی دی چې دا د انسان ټول حل وایي د ډاکټرس پوهېږي حکیمان پوهېږي ځکه دا نبض نیسي که نه چې د دې نه ټول هغه پته ولګي نو هغې چې نبض وکته نو هغوی چې باچا صاحب خو مکمل فټ دی ټیک دی هیلدي دی خو دی ناجوړه وزیران هم پریشان دي چې خدای څه چل شوی دی او باچا ورځ تر ورځه خرابېږي دوی سره غم دی فکر دی چې څه چل دی ټول ډېر ګډوډ دي دې کې اوازې خورېږي چې باچا صاحب ټیک نه دی باچا سلامت ټیک نه دی نو وزیرانو سره دا غم هم کېږي چې یاره د باچا صاحب زوی خو لا وړوکی دی که د وراثت مسله راشي نو څه به کېږي او لکه څوک په شاهي تخت باندې کینی او ملک دوره لوی ملک د دې واګي او د دې به چا سره نو دا ګنګوسې شروع شو وزیران هم باچا چونکې ښه سړی و مخلصه سړی و نو د هغه سره خلک هم ښه و نو هغه ټول داسې فکرمند و خو فکرمند په دې و چې یاره د باچا صاحب مرض نشته خو دی ناجوړه لکه یو کنفیوژن دی یو ابهام دی ځکه حکیمان هم ستړي دي شاهي حکیمان هم ټول ستړي شو په هر څه باندې باچا صاحب نه ټیکېږي ورځ ته ورځ په ښکته دی نو بیا داسې وشو چې او داسې حالات او اثرات هم نو ملک و ښه خیرازه ملک و خلک هم د هغې ښه محنت مزدوري به یې کوله خو دا خلک دوی ګیلې کولې دوی د سکون نه و او نو د دغې خبرې د وجې باچا ته یو ملال غوندې یو افسردګي و هغه ته یو غم و د هغه په زړه کې او هغه غم هغه زړه ته اچولی و خیر بهرحال ټول خلک مایوسه شو ډاکټران طبیبان حکیمان باچا صاحب هم چې کوم دی نو د محل په یو کمره کې ځان له بس په خپل شاهي تخت کې پروت دی او بس وزیر مشر وزیر دی چې څوک مه راپرېږده بس یوازې خیمه دی کې میاشت تېره شوه باچا صاحب بیخي تخلیه کې دی بیخي ځان له دی او بار ګنګوسي دي چې نن سړی مري او سبا مري خیر دی کې یو ورځې
د شاهي محل سره خوا کې شور شو زوګ شو حاجی نو وزیر خو یې مشر هوښیار سړی و چې لکه باچا صاحب له خو شور نه دی خو دا شور د څه دی نو هغه ورمنډه کړې چې ویې کتل نو یو ملنګ فقیر سړی دی کپړې شلېدلي دي جامې یو پیزار هم ټول ګډ وډ دی داسې که نه خړې پړې کپړې یو لکه شډل بډل ویښته هغه ګارډس چې کوم دي دربانان هغوی یې دیکه کوي چې ته ځه هغه نښتی دی چې نه به زه خبر شوی یم باچا صاحب ټیک نه دی او زه هغه سره ملاویږم وزیر خو هوښیار سړی و نو هغه وی چې د دې نه وړاندې چې لکه باچا صاحب ته خبر رسي او دا شور د څه دی نو هغه ملنګ ته وی که څه دی په کار یې واخله او زه لکه باچا خو ټیک نه دی او لکه چا سره نشي ملاویدی نو ملنګ ورته وی ډېر هوښیار سړی و چې بعضې ناروغۍ هغه بدني نه وي هغه ذهني وي ټیک شو او ما چې کوم خبرې اورېدلې دي نو باچا صاحب ته بدني ناروغي نشته د ده ذهني ناروغي ده مسله ده او زما د ده سره ملاوېدل ډېر زیات ضروري دي وزیر هم وی چې راشه ټول خلک یو افرټ کړی دی بس دام پکې وکې ځکه چې هغه اړ شوی هم و چې کوم ملنګ و هغه یې راوسته ورې وست اولې باچا صاحب ته دا شان یو ملنګ فقیر راغلی دی باچا وی چې اوکې بس رای ولې باچا ناست دی ملنګ ورغی ورسره داسې لږ لرې کېناستې تپوس پوښتنه یې ته وکړه وي صاحبه څنګه یې هغه ورته بس وخت یې تېرېږي که نه دا ورته څه مسله ده ملنګ ورته وي بس وی ټیک نه یم ملنګ ورته وي خدای به خیر کړي باچا ورته وي ته څه له راغلي وی صاحبه زما یو 2 شکایتونه دي وی شکایتونه وی تا د پته نه زه ټیک نه یم وی ستا مسله ده زه خو ستا په ملک کې اوسېږم او زما مسله 2 شکایتونه مې راوړي دي باچا ژوند کې ښه سړی ورته خواایې څه دي دی ورته صاحب که د یاد شي یو کال مخکې ته زموږ د طرفونو ته داسې راغلی وې ریاستونو ته یو دوره دې کړې وه او په هغې وخت کې تا یو واده کړی و ژمنه دې کړې وه او ژبه دې کړې وه زموږ د خلکو سره چې ستاسو دا ځمکې ډېرې ښې دي خو دې ته اوبه نه راځي نو زه به تاسو له نیر وباسمه هغه ورته او بالکل رایاد مې شو خو دا به دې هیري چې اوسه پورې نیر جوړ نه شو باچا ورته او بالکل بس وي څه ریاستي کارونه داسې وو کارونه ډېر وو او مصروفه وو او مسلې خپلې وي او که نه خوا دې خوا هغه ورته نه که نه دغه به هم ستا مسلې زموږ مسله دا چې نیر نه دی جوړ شوی او زموږ خلکو کې دا خو ایغ نیغ سړی و ملنګ فقیر و د هغه خو نه څه ذاتي لالچ و نو دی ورته وایي چې ښه بیا وایي داسې کار دی تاسو بېلوزي کړې ده او زموږ هلته خلکو کې اوس دا مشوره شوې ده چې باچا صاحب وایي بخنې سره چونکې د باچا یو پروټوکول و هغه دروغ ویلي دي نو باچا خو هوښیار سړی و هغه لږ داسې سر ښکته کړو وزیر غوسه وکړه چې ملنګ ته یې ویل لکه خوله سمه خوځوه باچا صاحب سره خبرې کوه خو باچا وی نه خیر دی هغه حق لري نو بیا ورسره نورې خبرې اترې وشوې خو باچا ورته وی چې ښه صاحبه نو دا قیصه به لږه مختصر کم دی کې نورې خبرې دي بهرحال خو نو هغې باچا ورته وی چې ستا دویمه ګیله څه ده ده ورته دا ډېره اهمه ده صاحبه وی په هغې دوره کې تاسو یو مشر سړي له چې ډېر ضعیف و ډېر کمزور و هغه له تپوس له ورغلی وی لکه په لار کې چېرته پروت و د کور مخې ته تاسو تېرېدی نو بس هم ولید نو هغه ته لږ ودرېدی او ورته دې ویلي و چې پاسه ته خو ټیک ټاک یې لکه حوصله دې ورکوله نور ښه پوه وې چې هغه خو ختم دی ځکه چې هغه ډېر زیات کمزور او ډېر بوډا او ډېر ضعیف و ډېر ناجوړ و بس ته لاړې و باچا وي چې او رایاد مې شو خدای دې وبخي بیا به اوس کېدی شي وفات شوي ځکه چې ډېر زیات کمزور و بس ملنګ وخاندل وي صاحبه نه دا باچایي نه ستا د مهارت نه ستا د هوښیارتوب دې وخت کې وي هېڅ هم ستا ملګرتیا نه کوي باچا حیران شو چې ها څنګه وی تا چې هغه مشر سړي ته خبره کړې وه چې پاسه ته ټیک ټاک یې وی خبره خو منلې وه وی دا څه وایي وی صرف منلې نه وه وی خو اوس ټیک ټاک دی ګرځي او خلکو له فایدې ورکوي بس باچا صاحب کېناست یا ملاست یا کېناست وی دا څه وی د سر خو ملاوېدل پکار دي وی زه چې ځو ورپسې وی د تګ ضرورت نشته وی زه یم وی زه ستا مخکې ناست یم چې لکه مطلب دا دی زه هغه مشر سړی یم ضعیف بوډا کمزور بیمار چې تا ماته ویلو پاسه ته ټیک ټاک یې تر څو پورې چې تا دا نه ګڼلی چې زه
ټیک نه منو بس ته به ټیک نه چې کله دې ومنل چې زه ټیک یم نو زه ټیک یم نو هغه بس باچا راجک شو او ملنګ ورته وویل چې ګوره دا کم خول تا په ځان تاری کړی دی که نه ایکسپیکټیشنز توقعات ستا ډېر لوی دي بس خیر دی ته په ګراوند ریالټیز باندې کار وکړه چې کوم حقایق دي د ځمکې سره چې کوم رښتیا دي هغه کوه ستا یو ډېر ښه سوچ دی هغه نه میټ کیږي د دې دا اوس ضروري نه چې ته د دې دپاره یو ګوټ ته پرېوځې او ته خپل خلک هم چې کوم دی نو هغه پرېږدې او خپل هم ډیزارټډ شي چې بس نشمه کولی دا خو بیماري ده دا خو لویه بیماري ده روزه او هغه وکړه چې څه کولی شي ورته وایي ته څه کوې باچا ورته وایي هغې نه پس چې تا ما ته وایي پاسه ته ټیک ټاک یې وګرځه وایي د هغې نه پس زه پاڅېدم ما کې یو انرژي راغله او زه اوس ګرځم چې کم علم ما سره دی د یوې خبرې چې کم خلک مایوسه وي ناجوړه وي زه هغې له ځم ورته وایم چې پاسه ته ټیک ټاک یې بس باچا پاسې او ټکر صاحب موږ سره چې کومه سټوري شریکه کړه نننۍ کیسه بچپن هغه یادې زموږ راتازه کړو پکار ده چې مطلب موږ اوس هم چې دی ډېرې زیاتې داسې کیسې دي چې هغه اورو ټکر صاحب او یقین وکړئ چې کوم ټایم ټکر صاحب کیسه کوله زما مایند کې پوره هغه سین ګرځېدو که نه ما ته لګېدي چې زه هلته کې موجوده یم کتونکو موږ سره وخت شوی یو دمې جی کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی له دمې وړاندې مونږ یوه قیصه وکړه د نن قیصه و هغې په زمونږ په قربانۍ ځکه باندې دوره اغیز ولره دوره اثر یې پرې وکړه چې اوی به زه پاسم او ځم وي کارونو پسې وځم په بهرحال هغې به خپل پروګرام بیا جاري ساتي خو دغه پاتې برخه د پروګرام هغه به مونږ تاسو سره یو ځای سرته رسوو څنګه چې وختي مونږ خبره کړې وه چې زمونږ به په دې ورځ باندې دغه یو 15 برخې وي هغه به موږ ستاسو په مرسته ستاسو د خوښې په هغې کې موږ مختلف قسمه موضوعات پهې خبرې کوو اوس چې کوم طرف ته موږ ځو نو هغه زموږ سوشل اسپاټ دی نن سبا سوشل میډیا هغه ډېره زیاته خوره شوې ده او په هغې باندې بلها چې کوم دی نو خلک دي بېشماره خلک دي که د هر مذهب سره تعلق ساتي که د چا څنګه هم ژبه ده که لوی دی که وړوکی دی که مور ده که لور دی که پلار دی که زوی دی هغه که استاد دی او که هغه شاګرد دی که هغه مولوي صاحب دی که هغه د مدرسې طالب علم دی که هغه سړی په حکومت کې دی او که په حکومت کې نه دی که د یوې پارټۍ دی او که د بلې دی هغه که وړوکی دی او که لوی دی او هغه که نوکر دی او که هغه بېروزګاره دی او هغه که سبزي خرڅوي او که هغه ډېر لوی سړی دی خو ټول هغه سوشل میډیا ته څه ناڅه وخت وباسي فیکټس اینډ فیګرز موږ ته دا وایي چې یاره په نړۍ کې دا مهال دا دوره خوره شوې ده سوشل میډیا او د دې چې د دې چترۍ د لاندې چې بیا د دې کومې څانګې دي په هغې کې فیسبوک دی ټویټر دی یوټیوب دی ټیک ټاک دی انسټاګرام دی او نور بلها شیان دي چې په هغې باندې خلک موجودیت لري او په هغې باندې هغوی د خپل رای اظهار کوي په هغې باندې خپلې خبرې واقعات مختلف قسمه هغه شریکوي د خلکو سره نو دا وخت په دنیا کې په ټوله نړۍ کې 2 ارب او 40 کروړه خلک فیسبوک هغه استعمالي په فیسبوک باندې په ټوله نړۍ کې خلک دا موجود دي دغه شانتې یوټیوب کې د ګوګل تر مخه د ګوګل انفارمیشن تر مخه 2 اربه خلک هغه یوټیوب چې کوم دی نو هغه استعمالي او دې ته د هغوی اکسس شته دی دغه شانتې ټویټر چې نسبتاً هغه یو ډېر داسې مایلډ غوندې او ډېر داسې سوفیسټیکیټډ غوندې شبکه ده د سوشل میډیا په هغې باندې 10 کروړه پورې خلک هغه شتون لري او هغوی ټویټر چې کوم دی نو اکراس د ګلوب په ټوله نړۍ کې دوره خلک هغه استعمالي او په هغې باندې د خپل رای چې کوم دی نو هغه اظهار کړي هغه شان د بیا چې کوم نوی یو نسبتاً نوی ټیک ټاک چې کوم دی نو هغه په هغې باندې زیاتره ځوان کول زموږ ځوانان پیغلې هغې باندې اموخته دي او هغې باندې مطلب چې هغوی د ویډیو په شکل کې بیا په هغې باندې خپل اظهار چې کوم دی کي که هغه د فن دی که د جذباتو دی نو په دې باندې ګوګل دا وایي چې دا مهاله په ټوله نړۍ کې 50 کروړه خلک هغه ټیک ټاک دي مطلب دا چې هغوی ټیک ټاک استعمالوي نو دا هغه فیکټس اینډ فیګرز دي چې د دې نه دا اندازه لګېدی شي چې سوشل میډیا د دې څانګې هغه څومره خورې شوي دي او د ټولې نړۍ نه د خپې راچاپېره کړي دي نو دغه تھاټ چې کوم دی دغه سوچ بیا موږ ته دا هم ښایي او موږ یو دا ځای ته بوځي چې یاره
په دې باندې یو خبره کول څومره ترشوډ لري هغه څومره تیزۍ سره خورېږي او څومره په منډه باندې ټولې نړۍ ته هغه رسي. لکه سپوز نن سبا د کورونا وایرس خبره ده نو د دې سوشل میډیا له وجې دا په ټوله نړۍ کې اوس یو الارټ غونتی دی او هر سړی چې کوم دی نو په دې باندې پوه دی. صرف ښارونه یا ایجوکیټډ لوستي خلک نه بلکې اوس خو بس چې چا هم اکسس دی فیسبوک ته یا ټویټر ته یا مطلب یوټیوب ته نو هغوی بس پوه وي چې یاره دا څه شی دی. نو دا خو د دې یو ډېر مثبت اړخ دی چې یاره خلک خبري او مطلب چې داسې یو دلچسپ او زړه ته نږدې د دې مختلف قسم اړخونه دي. لکه هغه ورځ زموږ یو ډېره مشهوره اداکاره هغه په کراچۍ کې ایرپورټ کې و هغې چېرته په واشروم کې یو کاکروچ ولید او بیا هغې له تصویر وباسه او مطلب چې هغه یې ورکړو په هغې باندې بیا په هغې باندې اکشن هم واخیستی شو د متعلقه وزارت لخوا. نو دا خو دوره د دې پاور دی او د دې هغه اپروچ دی د دې هغه اکسس دی چې د خلکو هم دې ته دی او بیا د دې خبره هم نن سبا دغه کېږي. خو د دې یو بل اړخ هم شته په دې به بحث کوو. خو موږ سره یو کالر دی چې موږ سره څوک دی په خیر هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. موږ سره څوک له کوم ځای؟ جی ذبیح الله خبرې کوم پېښور نه. ذبیح الله صاحب پروګرام کې هرکلی وایو څه به وایې څنګه یې؟ ذبیح الله صاحب تاسو زموږ نور ملګري د مشرق چې څومره هم کتونکي دي نو چې ټلیفون کوي نو کاینډلی ډېر په مینه باندې تاسو د خپل ټي وي اواز هغه روکوئ نو بیا به زموږ ستاسو ترمنځ چې کومې خبرې دي نو په دې کې به هغه شور نه راځي او بیا به زموږ ستاسو خبرې هغه ډېر مطلب چې ډېرې هوارې کېږي او په هغې کې به څه مسله نه وي. بس دغه یو ستاسو زموږ ریکویسټ دی. نور ستاسو هره خبره په سر سترګو بیا هم مطلب چې تاسو ټلیفون کولی شئ. نو موږ خبره کوله چې سوشل میډیا دا څومره زیاته خوره شوې ده او د دې څومره زیات د دې استعمالونکي دي د دې صارفین دي په هر شکل کې د هر ایج د هر رنګ که ایجوکیټډ دي او که نه دي هر قسمه لکه په دې باندې یوزرز دي. نو بیا په داسې حالاتو کې که یو طرف ته خبر رسي خلک خبرې شیر کوي نو بل اړخ ته بیا د دې څه امپلیکیشنز هم دي د دې څه اثرات هم دي او هغه ډېر بیا مطلب چې دا خبر به جاري ساتو. خو موږ سره یو بل زموږ ملګری دی. جی موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ علیکم جی شمالي وزیرستان رزمک ناغستان خبرې کوم. جی پروګرام کې هرکلی وایو څه به وایې؟ ښه برابر بالکل پروګرام د ښه سور کې روان دی. مننه جی. او بالکل چې کوم دا ټویټر دا موږ چې راکې دا ښې خبرې دي. بالکل ټویټر خو ډېر خلک یوز کوي خو د یوټیوب نن ته ډېر زور دی. صحیح او یوټیوب خلک ډېر یوز کوي که نه؟ ټیک بالکل او نو تاسو ښه شکر دی. بالکل څنګه تاسو ویل مننه. یوټیوب چې کوم دی بالکل جی یوټیوب رزمک چې خو نن ته رزمک خو نیټ کار کوي نه خو چېرې وای فای بندې کوو رزمک موسم ډېر یخ دی برف ورېږي اوس شروع دی. ټیک زنده آباد. رزمک خو ډېر ښایسته دی ټول وزیرستان ښایسته دی او د هغه ځای ښکلا هغه خو ټوله مشهوره ده او یخني هم ده واورې هم ورېږي مختلف قسمه چار چاپېره خو یخنۍ دا وارې لږ زور زیات کړی دی او ډېره زیاته غصه کې معلومیږي. خو بهرحال الله دې خیر وکړي. د یخنۍ خپله مزه وي د دې خپل پوشاک وي جامې وي څادرې وي او بنینونه وي خلک ګرمې کپړې واخلي او د فیشن دپاره هم چې کوم دی نو د یخنۍ موسم هغه ډېر زیات زبردست ګڼلی شي. بهرحال دې زموږ ملګري د رزمک نه ټلیفون کړی او دوی ډېره زیاته مهمه خبره وکړه. دغه خبره باید چې موږ لږه شانتې مخکې بوځو د هغې نه مخکې چې موږ منفي اړخونو ته راشو. یوټیوب حقیقت دا دی چې دا یو داسې رسنۍ ده یو داسې لار ده یو داسې شبکه ده د سوشل میډیا چې په دې باندې غږیز مطلب چې ویډیو پیغامونه وي په دې باندې مختلف قسمه ویډیو کیږي. موږ په کتی هم شو چې د کم څیز په باره کې موږ غواړو چې یو ویډیو وګورو موږ هغه ځای ته تللی نه شو خو موږ غواړو چې یاره اوس سپوز مطلب چې په یورپ کې یو ملک دی او هغې کې یو ښار دی او زه غواړم چې د هغې سیل وکړمه نو زه دا وس نه لرم خو یوټیوب ماته دا موقع راکوي چې زه هلته لاړ شم هر ځای کې هر چا ویډیوز کړي دي نو د هغې په مرسته موږ کولی شو. یوازې دا نه بلکې هغه ټیلنټډ زموږ یوت زموږ هلکان چې هغوی کې څه ناڅه هنر وي که شعر ویلی شي
که قصه کولی شي که مضمون لیکلی شي او که هغوی سره څه نور هنر وي یا سپیچ کولی شي تقریر کولی شي یا خاکه کولی شي نو هغوی هم د یوټیوب له لارې د خپل فن د دې مظاهره کولی شي ویډیو کولی شي او بیا خپل چینل جوړولی شي. نن سبا زموږ داسې ډېر ملګري شته دي داسې ډېر ځوانان شته دي چې هغوی نه صرف په دې باندې پیسې ګټي بلکې هغوی د ټولنې اصلاح هم کوي ځکه چې هغوی کم میدان کې دا کار کوي لکه د شعر ادب په میدان کې یا خلک زموږ خپل یو ملګری دی نیازک خان هغه د مثال جوګه دی ځکه چې هغه د ډېرو سختو نه تیر شوی دی او مطلب چې هغه لګیا وي په دغه یوټیوب باندې خپل هغه خلک انټروډیوس کړي دي د هغوی ډېر شاعران هغوی معرفي کړي دي او په هغې کې هغوی ته سیله هم میلاویږي. نو دا یو مثال دی دغه شان په سونو مثالونه موږ سره کیدی شي نور خو کو زموږ ځوان کل چې کم دی نو دغه یوټیوب د ښه کارونو لپاره زموږ له بد همرغه اپروچ دا وي چې مختلف قسمه څیزونه د هغې مونږه منفي اړخ ته زر لیواله کیږو چې یاره منفي اړخ په د دې څنګه وي ځکه چې هغې کې مونږ دپاره لږ شانتې اټریکشن وي مونږ ځان ته راښکي لکه فیسبوک دا یو د ډیبیټ د بحث مباحثې د خبرې یا یو بل سره د مناظرې د هلدي مناظرې د دې لپاره یو ډېر ښه پلیټفارم دی یو ډېر ښه میدان دی. سړی پې صرف د خپل یو پیژنګلو سره نه بلکې د یو پردي سړي سره شوي دي د هغه د تاټس نه هغه د خیال د هغه نظریې نه ځان خبرولی شي. خو له بد همرغه مونږه دغه څیز هغه فیسبوک هغه هم په ډېرو کیسونو کې د یو بل خلاف استعمالو بل دا چې دغه فیسبوک که یو طرف ته مونږ ته دا لار راکړي چې مونږ د یو بل واورو نو مونږه نور هم د یو بل سره د کنځلو طرف ته ځو او دغه شانتې زموږ هغه د فیسبوک یا د سوشل میډیا چې کومې فایدې دي هغه مونږ د خپل کم علمۍ له وجې یا د عدم برداشت له وجې د هغې نه مونږ کما حقهو فایده ګټه نشو ترلاسه کولی. بهرحال څنګه کولی شو چې مونږ دغه میډیا دغه د ځان د ګټې په ګټه تمامه کړو. تاسو مونږ سره کال کوئ خو مونږ اخلو وړه شان تما چېرته ځئ ما مونږ سره اوسئ. جی کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی موږ خبره کوله د سوشل میډیا د دې ګټې خو ډېرې زیاتې دي د دې رنګونه هم ډېر زیات دي او سبب سړی په دې باز کې هر سړی د دې برخه دی په څه ناسه شکل کې خو مطلب چې ګټې هم شته دی چې یو سړی وغواړي معلومات یو طرف ته لکه دغه خو یو ښکاره ده بله نن سبا چونکې د اپرچونټیز مسلې دي د جابونو مسلې دي د نوکرو د روزګارونو نو دا ځوانان زموږ هغه که شاګي ټیلنټ وي او وغواړي نو دا استعمالولی شي. د دې سره سره بیا د دې هغه منفي اړخونه په هغې خو ډېر بحث کیږي ډېر یو بحث طلبه خبره ده او مطلب چې په هغې باندې په ورځو په میاشتو هم چې کوم دی نو چې بحث وشي کم دی ځکه چې دا څیز په کتو کې دی او په لیک کې دی او په اورېدو کې دی نو د دې نیغ په نیغه اثر هغه په دماغو باندې کیږي او نفسیاتي غوندې مسلې جوړوي. له بد همرغه مونږ بیا زیاتره همداسې یو چې د یو بل رای ته درناوی هم نه لرو او برداشت مونږ کې بیا دوره کم شي چې د یو بل رای ته درناوی لرل خو څه چې یو بل هغه په بدو نومونو هم یادو او تاسو به دا کتلی وي چې نن سبا د تصویرانو په ذریعه باندې یا د داسې جملو استهزائیه جملو په وجه باندې مونږ د یو بل دل ازاری کوو که یو سیاسي مشر سره یا د هغه نظریې سره زموږ څه اختلاف وي نو بس ټیک شو شته دی هغه د هغې پورې ساتل پکار دي خو مونږ له بد همرغه هغې پورې هغه نه ساتو او هغه ډېر لرې پورې رسو او دغه خبرې بیا دور روانې شي چې په هغې کې دل ازارۍ کېږي او په هغې کې کنځلې هم مخې ته راځي. بهرحال خبرې به جاري ساتي. خو زموږ سره یو کالر دی جی موږ سره څوک دي؟ جی ستاسو کال ډراپ شو. بهرحال تاسو دوباره کوشش کولی شئ خو پرون ما یو آرټیکل کته چې کم په د سوشل میډیا باندې لکه فیسبوک شو ټویټر شو یوټیوب شو د دې لپاره یو پوره د دې یو آرګن دی یو اداره ده او هغه په دې شبکو باندې نظر ساتي او هغه تصویران هغه خبرې هغه فوټیج هغه ویډیوز هغه دا منیټر کوي چې هغه د انسان د نفسیاتو لپاره د هغه د چې کوم د هغه ساخت ذهني د هغې سره هم آهنګ نه وي
هغه داسې ویډیوز وي چې هغه سړی کتی نشي برداشت کولی نشي لکه د ماشومانو سره تشدد شو زنانو باندې تشدد شو یو سړی راګیر کړی دی چې په هغه باندې تشدد شو یو داسې خبره کول چې هغه د اخلاقو نه پرېوتې وي یا داسې اوازونه کریکې چغې چې هغه د انسان په نفسیاتو باندې اثر غورځوي نو دا منیټر کوي او هغه کوشش کوي چې هغه لرې کړي نو دغه چې کوم آرګن دی او د هغې چې کوم ممبرز دي نو هغوی هم بیا د دغې مسلو ښکار کیږي لکه هغه اثرات په هغوی باندې کیږي مطلب مې دا دی چې هغه ایکسپرټ خلک چې هغه د دې دپاره دي چې دغه سیز منیټر کړي د هغې ګیټ کیپینګ وکړي او هغه منې کړي لرې کړي نو چې هغوی دومره ولنریبل دي چې په هغوی باندې اثر کیږي نو زمونږ یو عام سړی چې هغه ډېره زیاته دنیا هم نه وي لیدلی خو د کلي نه هم نه وي راوتی زیاتره د هغه ایکسپوجر د خپل تحصیل یا ضلعې پورې وي خو چونکې هغه له موبایل په لاس راغی هغه ته فیسبوک راغی سوشل میډیا او هغه ته یوټیوب نو هغه ناس په کلي کې دی د هغه ایکسپوجر د خپلې ضلعې نه مخوا نه دی خو هغه ټوله نړۍ چې کوم دی نو هغه اوس د هغه په موټي کې ده او هغه هر څه ګوري هغه هر څه ویني د چونکې ډېره تجربه نشته خو د ده اوس نظر ډېر زیات خور شو نو دا به په ده باندې سوره اثر کوي مطلب مې دا دی چې زمونږ خلک اکثر په لږ شانتې مخالفت باندې ویډیو وکړي په چا پسې خبرې وکړي سپورستغې ووایي په هغې کې کنځلې وکړي او چونکې دا خو هر چا سره وي کور کې وي ماشومان هم د خلکو نه اخلي او ګوري نو موږ له لږ شانتې احتیاط پکار دی چې کله زه څه ویمه څه اپلوډ کومه څه شیر کومه نو چې باید د هغې زه ښه جایزه والم چې آیا دا که زما زوی ګوري نو آیا دا د هغه دپاره سوټیبل دی دا که زما لور ګوري نو آیا دا به هغه وکتی شي دا د هغې دپاره ښه دی دا که زما خور ګوري دا که زما ښځه ګوري دا که زما پلار وګوري یا به څه وایي نو دا لږ شانتې د دې څیزونو احتیاط پکار دی چې مونږ دا په نظر کې وساتو لږ شانتې 2 منټه سوچ ځکه تاسو به کتلی چې مختلف قسمه ویډیوز داسې وي چې هغه خلک په سوشل میډیا باندې ورکړي او د هغې ډېر یو عجیبه غوندې اثر وي اغیز وي په نفسیاتو باندې چې یاره دا سړی اکثر یې څوک برداشت هم نه کړی شي بس زر ترې لاړ شي ځکه چې د کتو نه وي نو موږ له لږ شانتې احتیاط پکار وي په داسې څیزونو کې ځکه چې دا اثر لري او اثر چې کله د انسان په نفسیاتو وشي نو د هغه رد عمل هم هغه شانتې وي څنګه چې هغه هغه څیز کتلی وي هغه بیا وایي چې ګنې دا ټول خلک داسې دي دا ټولنه داسې ده نو زمونږ د نارمل سي نه بیا یو داسې سچویشن ته ځو چې هغه اب نارمل وي او زمونږ ایکټس چې کوم دی نو هغه بیا نارمل پاتې نشي په خپل ځای باندې نو ځکه خو بیا جګړې هم ډېرې زیاتې کیږي برداشت هم ډېر زیات کم وي په 2 روپۍ کرایه باندې چې مطلب سیوا شوې ده په هغې باندې مونږ د یو بل ګریوانون ته لاس اچو نور داسې واقعات چې هغه مخکې به چا نه اورېدل 10 کاله مخکې خو نن داسې واقعات سړی مطلب چې هغه غونی په سړي باندې زیږ شي چې آیا دا کیدی شي دا پاسبل ده چې داسې وشي خو کیږي دا ځکه چې مونږ ډېر زیات وداوټ any ایکسپیرینس د چا دور ایکسپیرینس نه وي او هغه د خپل ایکسپیرینس د عمر نه سیوا هغه څیزونو ته ایکسپوز شي او هغه بیا په جواب کې چې کوم دی نو هغه دنیا ته ور واپس کي هغه که هغه بیا د کنځلو په شکل کې وي که د جواب په شکل کې وي که د پړق او د سوک او د څپېړې په شکل کې وي نو دا ټول دغه اثرات دي چې دا کیږي او دا اکیمیلیټ کیږي او په سړي باندې پایلپ کیږي او بیا د هغې په شانتې د هغه پرسنالټي بلډینګ کیږي د هغه شخصیت سازي کیږي بهرحال موږ سره یو کالر دی چې موږ سره څوک دي له کوم ځای هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی هلو ښه جی تاسو کاینډلی دوباره مونږ دغه درخواست کوو تاسو زمونږ ټول کتونکي یې عزتمند معزز خواږه چې تاسو کله هم کال کوئ نو خپل ټي وي د دې اواز هغه لږ شانتې ټیټوئ کموئ نو زمونږ ستاسو ترمنځ چې کومې خبرې دي نو هغه به بیا بلکې ستاسو خبره ډېر زیات قیمتي مونږ خو لګیا یو خو ستاسو خبره چې موږ ته راورسي نو دا به ډېره زیاته ښه خبرې نو دې لپاره کاینډلي تاسو خپل ټي وي اواز هغه لږ شانتې کموئ بهرحال دا خو نن انشاءالله العزیز یو شروعات سوشل سپاټ دا به مونږ انشاءالله العزیز مخ پر مخ بیایو مونږ به داسې یو خبره سوشل میډیا باندې اکثر یو ټرند جوړ شي یو خبره مخې ته راشي د هغې پس منظر څه دی د هغې پرشادي څه سوچ څه دی د دې نتیجې به څه د دې امپلیکیشنز څه دي یوه ډېره لویه نقصان مونږ کوو مخکې به چې چا څه لیک کوو نو په دې به لږ شانتې سوچ کوو چې د دې به نتیجه څه
د دې ریزلټ پسې د دې امپلیکیشنز به صحیح دغه سوچ له بد امرغه موږ نه داسې ښکاري چې ایر دی یا موږ له لاسه ورکړی دی یا دوره موږ تیز یو یا دوره په یو ریس کې لګېدلي یو په یو سپیډ کې یو چې دا هر څه موږ نه ایر شوي دي. نو بهرحال دا څیزونه به راژوندي کوو، ژوند ښکلاګانې هغه به راژوندی کوو، ژوند ته به یې واپس راولو. ستاسو په مرسته موږ به هم کوشش کوو او سوشل میډیا د دې ښه رنګونه او د دې چې کوم هغه څیزونه چې هغه داسې ښه نه دي نو هغه به موږ کوشش کوو چې د هغې نه خپله ټولنه، خپل بچیان، خپل کشران، ښه خلک د هغې نه موږ وساتو. هم د دې سره د پروګرام وخت رئیس سر ته اجازه غواړو.